ورپسې بیا 1162 نمبر حدیث ته 1152 نمبر د حضرت عمر رضی الله عنه یو نواسه دی د عبد الله زوی دی سالم نامه عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهم حضرت سالم چې د عبد الله زوی دی او عبد الله د عمر زوی دی عمر د خطاب زوی دی الله دې کې د مسلمانانو صحابانو راضي شي عن ابيه سالم د خپل پلار عبد الله رضی الله عنه نه دا حدیث نقل کړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال صحابی رسول عبد الله ابن عمر سے فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمایلی دی نبی علیہ السلام یو موقع کیو فرمایل نعم الرجل عبد الله دا عبد الله ډیر خسړی عبد الله ابن عمر یادای نبی علیہ السلام وی دا عبد الله ډیر خسړی اما خامخ تا ته پته چې یاره زه د چا صفت بیانوم او دی په کبر کې او په غرور کې نه مبتلا کېږي مخامخ د هغه صفت کولی شي که درته پته وي چې دا سړی په داسې مرتبه باندې دی چې د ده تعریف وکړلی شي نو دی ورکې غرور او کبر کې نه راځي نه مبتلا کېږي نو مخامخ صفت کولی شي نو نبی علیہ السلام فرمایل وی عبد الله ډیر خسړی دی لو کان یصلی من الليل کاش کده د شپې تهجد کولې نو ایو خو پکې د نور څه دی خسړی کدا د شپې تهجد هم شروع کنو بس بیا به نور هم شي پورا خسړی بشي نو دینه دا خبره معلومه شوه چې نږدې یو کس مقتدي وي شاګردي زوی لور وي هغه کې څه داسې خامي وي که نه چې هغه د هغه د کمال په لاره کې رکاوټ وي د هغه د څه په لاره کې رکاوټ کمال نور بس کمال ته رسېدلی دی خو دا یو کار دی پکې نو هغه ته بیا دغه کار ور په ګوته کولی شي هغه ته دغه کار بیا څه کولی شي په ګوته کولی شي خو اله چې ته پې مخ وینې چې یاره خو بس زما د خولې نه وتل دي او د هغه پې څه کول دي عمل کول دي اوس خو دی خو که چا ته خامي په ګوته که خو بس ځان له به خټې وګوري پیریانو کره لوټه بغول دی اوس خو هر سړی د کبر یو زبردسته پتله ده هر چا ته ځان یو شیخ ښکاري هر چا ته خپل سوک کابلی ښکاري دړی خمبیری د وخت لګي ځان له صوبه ده یعنې داسې ووایه چې والله دا فلانی ډېر نیک سړی دی حلاله ګټه وټه کوي د الله د دین خدمت هم کوي خو کاش چې ده نه روزانه تکبیر اولا نه فوت کېدی داسې ورته ووایه هغه سره غم پیدا شي څنګه غم ور سره پیدا شي لکه د عبدالله صاحب په شان قال سالم وی زوی وی چې د پلار په حق له مې کله پیغمبر علیه السلام دا ټکي وفرمایلو چې عبدالله ډېر ښه سړی دی خو کاش کې چې د شپې د تهجد لمونځ کولی بس چې کله نه زما پلار دا خبره واورېده نو راشه ته د صحابو د عمل تم لږه تماشه وکړه فکان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا وی د دین وروسته زما والد بزرګوار عبد الله رضی الله عنه به د شپې نو د کېدو مګر لږ وخت دپاره
زیات شپه بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې تنبیه باندې سلور منزل ورکه دا شی عمل کولو والو اکار د چې کم کس نه روزانه تکبیر الله فوت کیږي چې هغه سحر بانګ سره حاضری شروع کی چې والله دا خو ډیر خطرناک کار دی تابعین په ټول عمر کې پړم بزل تکبیر الله فوت شو اتو کسلور مرګري تپوس له تعزیت لورل مخکې خلکو نیک عمل کې بچ د چا وړاندېواله رستواله رالو نو بیا به لکه د مړي غونته دواله به ور راوتله نو هغه افسوس وکړي کاش د خلکو د زړونو نه د دین وقعت اوتو تابعی د صحابه او شاګرد دي کدا زما زوی مړوي نو مالوا کم از کم زر خلق به مال تعزیت لراتل نن می تکبیر الله فوت شو نو اله کسان می تعزیت لرال او مونږ او تاسو خدا سے د فتنه او د فساد په دور کې اوسېږو تاسو تکبیر الله سکه کرکات هم تلاړ شي ور سره غم راضی نه کو او کوم کا نو مخکې بس جواب را کوي دواړه طرف ته کیسه غړا وډا یادګیرنه نشي کولای او نه کو بیخی ته دواړه رکعات زی بیخی ته سلور واړه رکعات زی د سحر بیخی د سحر موس کال لاړ شي او کال راشي صرف مړی کې به ویني نو د استاد جزله درز ناری کې چې خدای صبر کرا شي وی چې د مانځل راغی درز ناری کې زله کال لاړ شي کال راشي نشته زمونږ استاد او هغه داعیانه صفات نشته څنګه لګاو ګوره نرمه سره مؤثر انداز کې د اکرام په انداز کې لاس کې ځان سره سيوسو او چې کم سړی جمعات لنه راځي دی اوس وخت کې دړې چینی څنګه موږ مریض لوړو کنه درزن کېلې ماشومان له بسکټ مسکټ خواص کېشته دا خبر نه چې استاد موږ باندې زیات لوړ ما چوا اکرام دی دا سو خوشبو سم مسواک وسیله ول یوزل ورشو بیا ورشو رورا محلي جمعات ته د جمعات غټي فضیلتونه ورته بیان کو مؤثر انداز یقین مې نشي ک امام یو ورځ رانلو تاسو په دې 200 کسانو کې یو کس چرته کوو چې استاد جی خیر خو دواړه طرف ته قصه خراب ده دا نیم لون دي د اجرندم سره قران الله نه بسوال کو چې خدای زمون په حال ترحم زمون په دې پریوتی حال رحم وکړه ډېر دلچسپ حدیث ته ورته سوچ کو نبی له سلام فرمای عبد الله خسړې دي مخامخ د چا تعریف کولې ناس مرګري دي کوم خوبيان مشته او خامیان مشته شته کنيشته خوبي دا چې د صف کې اول ولاړی خامی دا د سلام اړولو سره بیا تسبیحات هم نه کوي کاش کدی ساره دې سمره بخوا نو سالم رضی الله عنه وای د دغه نارستو زما والد بزرګوار چې نبی له سلام ورته دا تنبیه او بیدارې کله ورکو کنه وای د شپې و بیا نو د کېدو مگر لږ وخت پات دا سي عمل کولو والا متفق علیه دا حدیث متفق علیه دی یولا سوا درش پیتم نمبر حدیث تے عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما قال عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما نے روایت تے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله ابن عمر فرمائی وی ما ته یو موقع کې نبی علیہ السلام نصیحت وکړو سیو قرات
لګه توجه راته وکړي صحابي ته چې کوم نصيحت کوي نو دا د پیغمبر نصيحت صحابي ته ډایرکټ او بلا واسطه او دغه نصيحت بیا هر امتی ته په واسطه سره نصيحت دی ځان د پاره به د نصيحت په مرتبه کې الو کړ ان شاء الله خو ته لګوای چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته نبی له سلام س نصيحت کړو چې د نن نظم خپل کم ويا عبد الله اے عبد الله لا تكن مثل فلان دا غفلانی غنت نش اے عبد الله دا غفلانی غنت نش افلانی بس چل کول کان یقوم الليل داغه مخ کې د شپې د تهجد معمول وو اورې جمع بد سکول تهجد کول اما بخیل د ناس تو مرګورو کې وا پچام داسې دور نی تیر شوی چې د بسموده تهجد نی کړي کدا سينه میاش نیما کال دوا درې پنځه کال لس کال با تهجد به کول فترک قیام الليل اوس هغه تهجد پر خودي دي دا سه نشي ګوره دا ډېر لوی تاوان هر عمل چې شروع کړي دیني دومره وبال نشته دي نفلی عمل او چې دا شروع کې او شروع نه بعد پرې د کنه د دی وبال ډېر زیات سخت دی او قرآن مجید چې شروع کې او بیا یې سکی دا بیا پرې دی هو د دې ډېره سخته سزا ده نو فلانی غونته نشي هغه به د شپې اول تهجد کولو څه کړي دي پریخي عالمانو خواریان کړي دي تهجد سره شروع کی او بیا سکی ری هر نیک عمل بیگام مونږ آیت ویلې دي چا ترجمه کې ما خام شرکت کړي آیت مفهوم ورته یاد د هر نیک عمل نه سړی چې ریساری کنه پاتې کیږي دا د سګونا نحوستی د نه سګونا شي او بیا تهجد غونته لوی عمل چې دا پرون مونږ ویلو چې د صالحانو د امت عمل دی د امت د صالحانو عمل دی دا د حرام خورې د وجه نه د سړی نه پاتې کیږي څه د وجه حرام خورې د ګینه ته پزان نظر واچو زستا پزان ته پام نی خو دا خود کتاب خو پخې خبرې دي کنه چې کله نه تا بجلی سم بلول او بل د داخلولو تا به تهجد کول چې کله نه تا کونډه کړي تهجد چوټي شي استادان ته پام نه دیږي نه ته پام ځان ته صرف تهجد نه نور ډیر نه کې بس تا د لا سکے دي چې کله د بجلی ډایرکشن نه و ګیس چې سمو دړې سپیا کې او توکي مو کې او ټانټې و بلې دي ګیسونه مې اسونه نو نو تهجد او د سحر منصب لوي وړو کولو نور خزو نو دا سزا وي وختي پاسې دلبو او چې کله نه دي دو سيزونو کې حرام خوري زمون کورونو ترانه نه وتا مفتی صاحب اختر پورس باندې اسی ویر نو کړي کنه جړای نو کړي چې کله دی کلی ته ګیس منظور شو نو تاسو کې چې کوم خلکو د اختر بیان اوریدلې دا غوي اغي جړا کړي و چې قومه دلته په ګیس راتلو باندې زه خفه شوم تاسو وای چې مونږ د لګون اخلاص شو مفتی صاحب ته خفه شو نه وې د غلا یو بل دروازه کوله او شو په مسیزي کلی باندې علما خو دې ته سوچ علما چې زمونږ استادو د پیغمبر علی السلام وارثان دي د انبیاء وارثان دي اغي د دنیا په راحت او په تکلیف دومره اغدائی پروانی لکه څومره چې د قبر د راحت او تکلیف غم ور سره زیات دا خو به زمونږ د قوم د ډیرو خلکو قبرونه برباد شي د آخرت زندگی به برباد شي او داسې شو کنه شو داسې شو او کنه شو قلندر هر چې گوید دی دا گوید دا د الله اولیاء دي
دوی ته زمونږ خو صرف د نن ورځې پورې تر دغه ځای نظر لګي دوی له الله د قرآن او د حدیث په وجه باندې دا نظرونه څه کړي تیز کړي دا دوراندیش سبانه ورځ د هغې اندازم لګي فراست ول الله پاک کامل او مکمل ورکړي نو د شپې تهجد د سړي نه د څه وجې نه پاتې کېږي چې د ایمانونی کې حرام نوړی حرام ګوټ پروت ښه به دی پام سي د تهجد وخت به 3 بجې ښه به په وجود اوبه مو خویئ خوشبو به ورسره یې هغه به مو لګئ مسواک به هم کړی ځان به هم سوتره کړی نوې جوړه به هم واچئ جانماز او کارپېټ به هم ښایسته غوړېدلی په دغه کې قبلې ته به مخ هم وي خو مجاز شته که دنه الله اکبر سبحانک اللهم 2 رکعاته وشي ولې حرام پراته دي حرام دی وجنه په دعاګانو کې یو دعا مونږ ته پیغمبر علیه السلام ښودلې ده اللهم انا نعوذ بک من الحور بعد الكور او یا داسې نعوذ بالله من الحور بعد الكور حور بعد الكور دی ته وایي چې یو وخت کې د عمل توفیق راته ملو شي با توفیق انسان هم د خدای امداد او تعاون را سره اشتیا وای دا نیکیانې مونږ په خپل طاقت او هنر او په لیاقت او قابلیت کو کدا د خدای توفیق سره کو لږ تیز وای په خپل طاقت خو نه لګن په خپل هنر او په خپل لیاقت خو نه لګن په خپل مهارت او تجربه او ایکسپیرینس باندې خو نه لګن نو مال الله توفیق را کړو د یو عمل مثلا د تهجد بیا تهجد را نه پاتې شو نو دا خدای پاک مانه د امداد لاس واخیست الله پاک ناراضه شوی چې ورکشه مرداره ته په دې ټیم کې زما درته ودرېږي مخې ته ودرېږي مودرې نو صدا سي به سړی تو به مانه شوی چې د هغې د وجې نه زه د خدای د نظره غورځېدلم په دې صحابه ډېر پوهېده د مسلمانانو بادشاہ د امیر المؤمنین حضرت امیر معاویه رضی الله عنه په زندګۍ کې په لومبي ځل تهجد پاتې شو انسان دی چې تهجد پاتې شو سباله د تهجد د منځ قضا خو راوګرځوله د تهجد د منځ قضا نشته دی ځکه نفل دی د نفل قضا نشته دی خو چې چانه تهجد پاتې شي او ورپسې خفای چې ډېر لوی اجر مې د ګوتو ووتو ډېره لویه ګټه او فضیلت مې د ګوتو څه شو سړی وایي زه سباله مو که نه دا اوسنی شواروس خو بې ګټې شوم که نه والله چې کوم دکاندار کوم تاجر ځان له ذهن کې یو ګټه نیولي که نه او د هغې نه ورته کم وشي که نه تندې ګونجي وي ټوله ورځ خپئ چا سره خبرې هم نه کوي ولی وین تاوان مو به خوتل یا خو په لاک د شیخ است په یو نیم لاک د خرج کو 500,000 دیو ګټلې کنه وای نه چې دی 80,000 ګټلې 80,000 او نه ګټلې هغه چې د کوم ذهن کې ګټه نیولې و چې دا ټول یو نه یار چې هغه ونشي بیا موږ هغه تصور تاوان مو خدای دې زمونږ د پام د آخرت تاوان او ګټه تر وګرځي والله چې بیخي په بل سر یو پورې خپانه امیر المؤمنین حضرت امیر معاویه رضی الله عنه سبالا غ تهجد عمر منسخو کو ټول ورځ لکه د ماشوم جاړي یوم ولد لا سور کوي بلم ولد لا سور کوي سبا خو تهجدونو نفل او سفر خو نو در باندې نو هغه ته ګټه معلومه و بیګاش پیله ولا بیا یو سپینګیره سړی رالو په بند کمره باندې خپل ولو خذولوي پاسا بیګا د تهجد پاتې نن د نه پاتې نشي امیر المؤمنین چې څنګه را پاسې دو سره بوډا سره دې زنونو زما د کور دروازه بنده ده کومه کمره کې زو دی ماغه ما د دننه نه چټکنه ورته وي هغه مې لګولې دي بولټ مې لګولې ته په کومه رالي دیور شو هغه سړی ورته دا کسی پرې دا بابا ورته وي تهجد د نبیګا پاتې نن میرا پاسول خمه در سره کنو ته عثماني سي وینه دا خدای یو دراته به حل وي یسوک پرېدم دینه
چې دا هغه یقین شو چې والله دې خو مې نه پریدي ورته ویل زه شیطان ابلیس یم کور دې وران شنو ته خلک تهجد نه وباسي دا ځدی ولې تهجد لرا پاسه وی نه کنه ته هغه خلکو کې خونی بیګا تا نه تهجد قضا شیو نو تا ټول ورځ خدای ته جړل خدای ته جړه دومره خوخه وا چې خوشا علاقو کې انسانیت ته الله بخنو که چې په انسانانو کې داسې بختورم شته کنن شپم تا نه تهجد پاتې و سبا دې بیا غشان جړه الله تکړه نو ما سره یره و چې ستاد وجنا چرته ټول انسانیت الله پاکو نه بخي جڑا وانګولا دا سه الله تخوخه الله پاک دې مونږ او تاسو تهجد گزار کی والله کا ګرانه ده اس زریلم ګرانه نه الله نو غواړو چې خدای د نیکانو والا منځ نیکانو خلق عبادت مونږ ته آسان یا ارحم الراحمین